سورة البقرہ د مضمون په اعتبار سلوری سیوا اوله حصہ کې اثبات د توحید او غدر باب نوا دویمه حصہ کې اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او باقی کے دفع د شبہات و تساو نا شبہات چاپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول داغی جوابونو او سنچ نبی علیہ السلام باندے دا اعتراضات کول نو پتا باندے وهم کئی رنگ بے سر بدلی جواب بے اما گئی کم چې د مخ کې وو دا شبهات اومه شبهه ذکر کړه چې دوی الله دې مونږ سره خبريو کې مونږ وایي چې دا زما رسول له مارا لګلې لولا یکلمنا الله دا یې جواب وکړ کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم بیا درې اهم خبرې بیان کړې یو دا چې بیت الله د توحید لپاره جوړ شوی دی نو له پکې شرک کوئی دیم دا چې دا پیغمبر مبشر د ابراهیم علی السلام دی ابراهیم علی السلام د دعا غوښته وا ولې تاسو نه منئ او درم توحید د ټولو انبیاو مشترکه مسله وا خصوصا ستاسو نیکانو په وصیت کړو ولې ته انکار کوئی اوس دې ځانا اتما شوبه او داغي جواب اتما شوبه تسنګ پیغمبري کله یو په مخ کې کله بل په مخ کې ځکه نبی علیہ السلام بیت الله ته مسکو
الله حکم راولے گن بیت المقدس تے مخکو آغیت مسکو شپاڑ سوالس میاشتے نبی علیہ السلام اغی طرف تا موزک بیاوتا حکمشن بیائی بیت اللہ تا مخراوارو نو دایې اعتراضونه شروع کړل چې د څنګه پیغمبر په دې خپل دین کې دې په خپل باندې شک دی کله بیت الله ته مخ کې کله بیت المقدس ته مخ کې کله بیا بیت الله ته مخ کې تا باندې مو اعتراض کوي مړه کله یو په رواني کله بل په رواني کله یو خوا کله بل خوا نو دا ستا جواب دے چې زغو دا الله د حکم تابع ما چې الله کوم خواویلی یا خوا محکومه سيقول صفا او دریم قسم بے وقوف خی پدی صورت کې غبی وقوف او قمقل در تخیل یو قمقل یو خو چې او کما کله هغه دي چې هغه صحابه کرام ته به وقوف وي چې دوی وی انو منو کما من صفا الا انهم صفا والله دوی به وقوف دي چې صحابه کرام ته به وقوف وي دیم به وقوف او کما کله یو خود چې هغه ابراهيم عليه السلام طریقه پریدي وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ نګردي طریقې د ابراهيم عليه السلام نه مگر هغه څوک چې خپل به وقوف دي دریم به وقوف هغه دې چې هغه د پیغمبر پاک په کارونو باندې اعتراضات کوي پیغمبر پاک یو کار وکړ مساغه سے بے کے پاغی باندې با اعتراض بیان نکے داغی جوابونه کئی چرتا اجمالی او چرتا تفصیلی شدائی وی تسن پیغمبری کل یو خواہ مخکے کل بل خواہ مخکے داغی یو جوابیو کو قل للہ المشرق والمغرب مشرق مغرب دوار دا اللہ اختیار کی دی کم خواہ چه اللہ وی یا خواہ محکومہ دویم جواب یو که یادی من یشاو الى صراط مستقیم صراط مستقیم طرف تا لار خی چالے چه خواغشی نو بس یا اللہ تا صراط مستقیم یوی پاغی روانیم بلینو پا بلا روانیم دریم مقصد پا گداو چې عبادت کې اصل عزت او تعظیم د زایونو نه دی عزت او تعظیم د الله نو الله چې په کوم ځای باندې خوشحاليږي نو داغه تعظیم او داغه عزت پکار دی نو الله وی بیت الله بیت المقدس ته مخ کو اوس د دې په تعظیم خوشاله غم چې دې ته مخ کې نو آیت مخ کو بیاوی بیت اللہ تا مخواړو د دې په تعظیم خوشاله کوم نو هغه ته مخواړو دریم د دینه دا معلومه شو چې د پیغمبر خپل اختیار نه دی هغه هم الله ته محتاج دی سنورم دا معلومه شو چې عادت د خلکو صحیح نو داغی خلاف چه او کی عادت مات کی چه سوکستا مرگره ده نو اغا مرگره ده او چه سوک اغا خپل عادت پس روانی نو اغا بیاستا مرگره نه ده دی کی امتحان ده چه یو طرف تا عادت شو تبل طرف تا مخواړو کدای کی اتباع او تابعداري نو دای به مخړی سوچ د خپل خواهش تابعداري نو ای بوئی نه را مونږه د بل خوا نه مخ کو ای با خپل خواهش او خپل خیال بسیزي
نابم خارشی و غبم معلوم شي د نبی علیہ السلام بکارونو چې اعتراض کوي نو هغه به وقوف دی هغه کم عقل دی نو اتما شبا داغي جواب سيقول سفهاء من الناس زرد چوای بابي وقوف د خلقنا ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها سواړول د قبله انا چې دوی پاغي باندې چاولي بیت المقدس ته مسکو اوسه بیت الله ته شروع کړ قل لله المشرق والمغرب ويا الله لرا اختیار د مشرق او د مغرب دی یادی من یشاء الى صراط مستقیم توفیق ورگئی چالے چخو غشی پا طرف دلار نینے باندے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دارنگی گردولے منگا تاسو یو ٹولگے عادلان وسطن مانا گئی عدلن خیارن وسط مانا عادل غورا اشعار دا عربو کی امراضی لکا البیان و تبیین اور ذکر کری هم وسطن یرد الانام بحکمهم البیان و تبیین 497 صفحہ کی دا شعر ذکر کرے اول جلد کے هم وسطن یرد الانام بحکمهم اذا نزلت احدى الليالي بمعظمي هم وسطن دا غورا خلق دے وسطن مانا عدلن خیارن غورا چتاسو غورا ایو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دا رنگی گردولی منگا تاسو یو ٹولگی عادلان لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دیر پارا چشئی تاسو گواہان پا خلقو باندے او شی پیغمبر پا تاسو باندے گواہ پیغمبر بدر باندے گواہی کئی پیغمبر گواہی بسنگئی چه ترسو زوما زبدائی گواہی کوما حدیث کے راضی مسند احمد کی روایت راضی چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود تا یورا دیوی وی قرآن اوایا ماتا لگ قرآن اوایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطاوی پتا نازل شوید ستامخ کی سنگا ہوا ما نبی علیہ السلام ورطاوی تو اوایا ولیکنی احب ان اسمعه من غیری زمحبوب گنم ما تخلقی چه بل قرآن وی اوزی اورما عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء شروع کرا اور سورہ نساء کی چکالا دی آیاتون لراغے یو سالو اختم آیات سورہ نساء آیت نمبر 41 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا سرنگ حال بھئی کلا چراولو منگا پاری امت باندے گواہ راولو تا پدی کسانو باندے گواہ سنگا حال بھئی چارے امت باندے گواہ پیش کرو تا پدی امت پیش کو وی نبی علیہ السلام دسترگو نوخ کی روانی وی او ما دیوی ماہی ابن امیاد ابن مسعود عباس کا چه ماہو کرتل نبی علیہ السلام دسترگو نوخ کی روانی وی او حضرت وی زبادان سوام سنگ جی عیسیٰ علیہ السلام ویلیو عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ کی داغا خبرہ نقل کردہ سورہ مائدہ آیت نمبر 117 یوسل واللسم
چې عیسی علیہ السلام بسوئی نو سورہ مائدہ یوصل واللسم آیات کی اغا بیان ای چې عیسی علیہ السلام بوئی ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم ما نو ویلی دیتا مگر چې تارا ته حکم کړو پاږي ان اعبدوا الله ربي وربكم چې عبادت کوي دا الله چې زما رب دې او تاسو رب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم زبدای باندې گوایم تر سوچ زدای کی موجود ما فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم کله چې زواغستما بیا ته نگهبان په دای باندې نو څنګه چې هغه ویلو زباغه سوا چې تر سو زوما فماته پتا دا او چې زه دی واغستما بیا ماته پته نشتا نبی علیہ السلام با گواہی گئی پا صحابہ کرام با گواہی گئی پا تابعین با گواہی گئی پا تابعینو او دا سے برا روانی ہو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دارنگی گردولی منگا تاسو ٹول گیا دلان دل پارا چشای گوان بخل کو باندی او شی پیغمبر پتاسو باندی گوان او ندا گردو لمنگا قبلہ آگا چویت پاگی باندی اللہ لنعلما مگر دید پارا چی ظاہر کو منگا نعلما نظر اخکارکو آگا سوگ چاہتا بیداری گئی دے پیغمبر داگا چانا چوڑی پا پندو باندی چی منگی اخکارکو زکا امتحان سر پتہ لگی وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ دا تابداری دے پیغمبر گران دا مگر گران دا پاکسانو چا اللہ والا توفیق ورکڑے دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ دا دفع دے وهم گئی وهم دا چه دا دور موزونه چه منگا بیت المقدس دا کڑیو شپاڑ سوال سمیاشتے نو دا بیزای لارل دا قبول ندی جواب وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ندے اللہ چه برباد کی ستاسو منزون اللہ را اگا موز بخبر زای صحیح دے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقیناً اللہ دے پخلقو باندے نرمی کون کے مہربانا قد نرا تقلب وجهک فی السماء تحقیق سرا وینو منگا اوڑے دل راوڑے دل مخصدا برا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا و دا وینو منگا اوڑے دل راوڑے دل مخصدا برا اول وقت کی نبی علیہ السلام چکل بیت المقدس تا مخواڑو نو برا برا بے قتل چکل ماتا اللہ حکم کئی چزل پلار نکا قبلی تا بیا مخواڑو نو نبی علیہ السلام با برا برا قتل حدیث کے رازی دل دے دلی آیاتون آغا ندی مرادو کله چې آخري وخت شو شپاړس ورلس میاشت دی نبی علیہ السلام هغه ته موزوک داغي سره عادت شو نو د نبی علیہ السلام زړه کې پریشانی رااله چې اوس ماته الله حکم کی چې بیت الله ته مخ واړو او زه بیت الله ته مخ اړو ما نو خلق به اعتراضات کوي شبهه به کوي الزامونه به لګي نو کوز بیت الله ته مخ اړو ما اعتراضونه به شروع شي تقلب په معنا د استراب او د پریشانای او تقلب په معنا د استراب او د پریشانای باندې لکه سورې نور و دیر شمایات کې دارنگی سورہ احزاب شپکشوی تمیات کی تقلب مانا دا پریشان آئے تتقلب فی القلوب والابصار پریشان وی پائی کی ظلم آستر گی
نو دلتی د آیت نه مطلب دا آخری وقت دی او تقلب مانا د پریشانای نو مانا دا قد نرا تقلب وجهک فی السماء تحقیق سراوینو منگا پریشانی د مستابرا فلنو الینکا قبلتن تردها نوارا منگا تالرا قبلیتا چه خوخا باقی اغیلر آئندا تردها پخپلا مانا شو چه اوس کو تا پریشان ہے خو آئنده با بیتا خوشحال ہے اگا حدیث اول وقت سر لگی آیات دا آخری وقت سر دے فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاړوا مخبل بطرف د مسجد حرام او کوم ځای کې چې تاسو نو واړوي مخونه په طرف د مسجد حرام یقینا کسان چې ورګه شه د ورته کتاب آی خبویږي چې دا رښتیا ده طرف د رب دینا انه دا تعویل قبله وما الله بغافل عما يعملون نه الله نه خبر راغنه چې دای کوي ولا ني تبات هواهم او گتتا بیشوی د خیالاتو پس داغینا چراغ تاتا علم انکا اذل من الظالمین یقینا انتواب دا وحقید ظالمانونا پیغمبر پاک تا ہوئی کده دای خیال پس روان شوی تبر ظالمانونا شی نو بلویلا کم کو جا دے چا دې دای خیال پس رواني دای رسمونه رواجونه دې منی هغه ظالم نه یې الذين اتيناهم الكتاب هغه سان جو ورګړې مونږه لره فهم کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم پیجنی دا تعویل قبله لگا چې پیجنی زامنه او زمین راجی دے تحویل قبلے تا دای خپویگی چه دا قبلے نا دے بلی قبلے تا مخ اڑول دادا اللہ حکم دے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ یقینا نیو ڈلا دینا پٹی حق وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دای خپویگی چه دا حق دے الحق من ربک حق ثابت دے طرف درابستانا نمکے گا تا دشا گون گناہ فلا تکوننا من المنترین مکے گا دشا گون گناہ دراتلو دا عذاب کی بدائی باندی او نبی علیہ السلام تو اتشاک مکو دا خطاب دا قسم دا کنائی نا پختانو ای لوری تیوران گوری تا تیورو دانن چې نبی علیہ السلام شاکو و نور خلقو توئی ولی گلی وجاتون و مولیها دا پارا دهر یو قوم کلین کی تنوینی وز مضافو لی معزوفانا مضافو لی یا قومین یا احدین مانا دا ولی گلین یعنی لگل قومین یا لگل احدین د پاردار یو تن یو طرف د مخکولو دے چه دے مخکی اغیتا فاستبقوا الخیرات نو تلوارو گئی تاسو نیکوتا کم دائی کی چهی تاسو نرا بولی تاسو لرا اللہ غنڈ یقینا اللہ دے پارس باند قدرت والا ومن حیث خرجتا کم دانا چوہ دیتا حیثو زمانی او مکانی دوار رازی نو مانا دا کم دانا چوہ دیتا یا سواخ کی چوہ دیتا فوالی وجہ کا شطر المسجد الحرام واروا مخبل بطرف مسجد حرام او یقینا دا تحویل قبلی رشتیا دے دا طرف در ابستانا وما اللہ بغافلن اما تعملون ندے اللہ نا خبر داغن چه تاسوی کوئی او دا کم دانا چوہ دیتا نواروا مخبل پترف دا مسجد حرام دا بیا بیا حکمونا کئی زکا عادت و معلوف رد کول دی
عادت چې د خلکو رد کې نو هغه ډیر ګران کار دی ځکه خلاف کوي نه مني عادت شوي ځکه ورته بیا بیا حکم کوي وحیث ما کنتم ګمځای کې چې تاسو نو واړئ مخونه په طرف د مسجد حرام لئلا یکون للناس علیکم حجة دې لپاره چې نشي خلکو لرا په تاسو باندې دلیل ځکه سبب وایي چې آخري پیغمبر داغه نه خدا وا چې سره به بیت المقدس ته مسکري او تاو نه ک نو تا آخري پیغمبر نه الا الذين ظلموا منهم الا بمعنى لكن مستثنى منقطع الا الذين ظلموا منهم لیکن کسان چې ظلم کړي د دینا نو غي دلیل په باطلو یا تجون به باطل من الحجج فلا تخشون ما يرګي دینا وی يرګي زمانہ او دامه وګړل د دې لپاره قلت هذا یا فعلت هذا ليتم نعمتي عليكم دې لپاره چې پورا کما خپل نعمت په تاسو خامغا تاسو لارم ویو کما ارسلنا فيكم رسولا منكم پورا کوم په تاسو خپل نعمتونه لکه چې دا نعمت به در باندې پورا کړ چې پیغمبر مې راولېګو کار صفت دے دا مصدر معذوفہ اتم اتماما کما ارسلنا فیکم پورا کوم نعمتونا لگا چه تاسو کی من پیغمبر راو لے گا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لگا چه راو لے گا منگا تاسو کی پیغمبر ستاسونا چلولی تاسو بانی زمنگا آیاتونا او پاکی تاسو دا اخلاق رزیلونا خی تاسو دا قرآن و سنت ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون او خی تاسو تا آغا چه تاسو ارباندی نپوئی دائی آغا احکام در تا بیانی فذکرونی اذکرکم یاد گئی ما لرا پتا بدارائنو یاد بگما تاسو فذکرونی یاد گئی ما زبا تاسو یاد کم نو سمطلب که تاسو نه یادوی نو اللہ با نه یادئی دا اللہ نه ایری سو نه دا مانا نه دا مانا دا ما یاد کئی پا اطاعت زبا تاسو یاد کم پا نعمتونو سورہ ابراہیم وہ میاتو گو رئی وہ میات سورہ ابراہیم وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کلا چې حکم وکستاسو رب لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وکړو یاد بګما تاسو له نعمتونو ولئن کفرتم ان عذابی لشدید دارنګ دلته معنا ده فذكروني اذكركم یاد کای مال رب اطاعت زبر تاسو یاد کما په نعمتونو باندې وشکرو لی ولا تکفرون شکر باسی زما او انکار مگوی زما دا نعمتونو نا دارنگی سورہ مائدہ شپکش پیت میاد کی امداغا سے ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا و مومنانو استعینو میں صبر و صلاح عبوری مسلحہ لتصبت امداد غواړي بکلا کې دوسرا بدینه په مزبان دي یقینا الله دې سره صبرناکو اندا الله ميت خاصه صبرناکو سره دي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تسلی کپدی کې مړ شوي نو بے ځای مړ نه دای دې کوي اعتراضونه جوابونه وکي ولا تقولوا لمن يقتل مؤيا چاہتا چگا وجلش پلار دا اللہ کی امواتنا بسمن نو شہر قرآن اللہ دی پی رحمتونا اڑی گی پی توڑی کی پخبل مشین کے ناس تو ما
ذکر آغای دی اوڑو دا لرگو مشینو توڑیری کی دیگی را پسی کسان رال چراشا مناظره دا منگا مناظر نا استے دے اوی ما تا بے ناسا پوی چی دے تیارے ہونے کی خو ما خو طالب گرائی دے وقتو نظام تیار کرے ہو بیچراشا منگ ملارا استے ہو مناظرہ والسربا کے زلاڑ ما جماعت کے مولا ناس دے او دا جماعت ڈک دے او خلق راغلے دے زکی ناس نما ویدا مولا ما تا وی چدا قبرونو کی چی پرات دی دی بارا کی سو آئے ما چی قبرونو کی پرات دی تو آئے زومام قبرونو کی پرات دی وینا چی مردی دی بارا کی تو سو آئے ما چې توای چې مړ دي نو زمام چې مړ دي وینه دا خلکو چې خخ کړي دی بارا کې سوای ما توای چې خلکو خخ کړي زمام خلکو خخ کړي سړی اریان شغلې شو یو ساعت غلې دی اما دوی چې ګورا ستان خپل سوال روان شوی ستا مطلب دا دی چکم اولیاء کرام ددی دار فنانا دار بقا تدلی دی خلق خخکڑی دی دا غی بارا کے سوائی چگا جوندی دی او کمڑا بیاواو دا کمی مطلب دی ماجی دا کا سوائی کرا ماجی زواما چه مڑ دی بی قرآن کی چه اللہ وی جوندی دی مڑواتا موائی ما کمزائی ویلی دی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ میں دا کم ځای دی وی قرآن راڑی قرآن راڑ دے پانی اڑی راڑی کل دو اجتماسی پر راو باسی کل شپاڑ سما او گوری او سات زغل ناستے چه وقت تیر شو اما دا قرآن لگ دی خواہ کا چې دی وای که ما پانی څنګه واړو لید آیات راووت او شیخ القرآن خو ګوتې عادت شوی ما چې دا آیات وای ویاو وګوره خدای ته معلوم دی خو یې ما چې دی آیات معنا تو کا ولا تقولوا موای لمن هغه چاته یقتلوا چې وجل شو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی امواتن مڑو دا سیدے ویاو ما امر کی وی چی یقتلو او جلے شو دا خمانی کنا ویاو اما چیزا مڑو تا موائی و جلے شوی و دوایا نو مڑے اغیتا وی چی ساتی اخیجی بدن روحی و جلے شوی اغیتا وی چی ساتی امخیجی او بدن ام سورے سوری ٹکڑی ٹکڑی نو زمڑا نو صحیح وجل شوی صحیح بیدے وی چه ننو دا سے نا کرنو ما سنگا بیا دا سے مانا ہوگو بیا ہم جتا خوتا وجل شوی وائی کرن وجل شوی خو آغیتا وی چه ساتی اخیجی بدن ٹکڑی سوری نو تو آج چه مڑا ندی وجل شوی دی تا سر منما بیا امیان راو لگی دل یو خوانا بل خوانا ٹیلی ورگئی ظالمہ تا خود دنا زیادہ کڑا تا خود دنا زیادہ کڑا تا و تا وجل شوی ہوئی دے پٹیلو میلو او شور جوڑ که دا دا مرگره دا دا مرگره لارل دے آوازی پاتشا وی دے ما توی دا تا ما سرس چلو کو ما درس چلو راوس دے دیوی او چلر سر ماو که وی دیو خو ما سر دا فیصله کڑوا چه من بطالا 15 روپای در کو آز مانا کی 15 روپای با میخا که دا خو کده دی پڑ کو نو آگه عمران کڑی الٹا زمان مخالفم شو اس ما سکا دا واپس لو کرایا هم نیشتے او چای میم نرس کلی اما ادھر آدھا
مشین تا می راوست منشی تا می ما دبان چای اسکو هغه باندې چای اسکو لا او 10 روپۍ می ولا ورکړي اما اجازه بیا را نشي مردان ته می رخصت ک دا ولا تقول لمن يقتر بزر وای الکه وجل شوی خو دی وته وای نو چې وجل شوی دی نو ساتهم خاطر دی بدن ټوکړي ټوکړي دی ها د هغه جهان د برزخی ژوند هغه ځان له یو کیفیت دی برزخ کې ژوند دی چې په نعمت او براحت باندې پويږي هغه د دې ژوند په شان دی نه دی هغه ځان له ژوند دی هغه دی وجنا البدایع والصنایع کې علامہ کاسانی حنفی مسلک والا اول جلد اخیری صفحہ کی ذکر کئی اما فی احکام الدنیا فشہید و میتون ہر چی احکام دنیا کی دے نو شہید مر دے ولہذا یقسم مالو و ترکو امراتو بعد انقضاء لدتے زکر داغ مال تقسیمی گی داغ خزا پا نکاح باندی د عدت نه بعد بل کس اغسطی شي زکه هغه مړ دی مال خو د مړي تقسیمیږي میراث نو د دنیا په اعتبار مړ دی د آخرت په اعتبار د برزخی ژوند هغه ژوند دشته خو الله وی ولکن لا تشعرون تاسو په هغه ژوند نه پوهیږئ بس لنډه خبره ده تاسو دا غي ژوند پته نشته نو معنا دا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موایا چاہتا چې وجل شي په دین د الله کې امواتنا بس مړه بل احیاون بلکې دای ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ په ژوند وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خامخا امتحان کې موږ په تاسو په یو شی باندې دی یاري والجوع د لوګي او نقص من الاموال د کموال د مالونو ولا انفس د نفسونو او ثمرات د میوه بشر صابرین زیره ورګه صبرنا کوتا دا پینزه سیزه ذکر کر یو خوف دویم جوع دریم نقص من الاموال سالورم والا انفس او پینزم والا سمرات سمطلب یرائی با دی مکاو گوره مر با دی کو دا مسئلے مبیانو والجود لوگینا نو مال دولت بر اللہ نیلام کی لوگا بدر باندې راولی ونقص من الاموال د مال نقصان بدل لہو کی باغ بدل خراب کی فصل بدل خراب کی والانفس د نفسونو مرگری بدل لہو اجنی وثمرات د میوو دا افتا کی ورزی نو پینزه ذکر که دا پینزه رازی با تکلیفی خود دو رازی با خوشحالی اخیری عمر باید خوشحالی مرگری بدری دیر شی و بشر صابرین زیر ورگا صبرناکو تا الذین اذا صابتهم مصیبہ آگا سان اللہ کلاچو رسی دی دا مصیبت وائی دی منگا دا اللہ یو او منگ با دی اللہ تا واپس کے شو دا کسان جی پا دی باندی آفرین دی طرف دینا صلواتن آفرین شابہ سے ورحمتن و مہربانی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ او دا کسانم دیدی سملار مندن کی ان صفا والمروة من شعائر اللہ دا نهم اعتراض او داغی جواب نهم اعتراض په نبی علیہ السلام دا کو چې تمنګ دوائی چې د بوتانو توافونه مکوئی د زیارتونو توافونه مکوئی
او پخپلا توافونه کې زکا صفا و مروه کې بوتان پراتو آصاف و نائلہ په صفا باندې آصاف و مروه باندې نائلہ یخودیو نو بوتانی یخودیو نو دی باندې هم بوتانو نو تدی کیو لسائی کې داغی جواب زخو د بوتانو سائی نکو زخو سائی دا غزائی کوم چې اللہ ویلی دی ان صفا والمروه من شائر اللہ یقینا صفا و مروه دا زنکو دا دین دا اللہ ندی چاچالو گد بیت اللہ یا عمره اگڑا نشتے گناہ پد چه توافو کی دی دوارو زکا آغای گمان داو چه دا بوتانو تواف ناروا دے دا دیوم ناروا دے نو را دیو که دا ما زامه العرب ومن تطوع خیرن چاچ اگرنے کائی لرا فإن اللہ شاکرون علیم یقینا اللہ دے قبل انگے اپوا او زجر ورکی اسنه د اعتراضونه ویریږي مساله پرې دی مساله پټه کې ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى یقینا کسان چای پټیا چرا لګلی موږ د قران او سنت نا پس دا غینا چې بیان کې موږ دل خلکو د کتاب کې اولائک یلعنهم الله دا کسان جی لعنت وی بدای باندې الله ویلعنهم اللائنون لعنت وی بدای باندې لعنت وی کی مخلوقات چې مساله پټاکړه ورته معلومه وا او د پټاکړه نو دا اتفاقی لعنتی دی الله په لعنت وی او ټول مخلوق په لعنت وی حدیث کې راځي چې مساله وته معلومه او پټه کړه یولاج بلا جام من النار د قیامت پر ورځ با وته د اور واګي واچولې شي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وکړه واسلو درسته کامل په سنتو وبينوا بیان وکړه خپل غلطای دا کسان چې مهرباني به وکم په دایو او زیما توبه قبل انگے مہربانا دا دری شرطونه ذکر کل دا مولاد توبی دری شرط دی یو دا چه توبه با باسی دویم خپل عمل بعد سنت برابر کئی او دریم دا چه اعلان بگئی دا خپل توبه زکا چه نوری گمراه کری نو چاگئی ام پوشی جده پا غلطا و ان الذین کفروا یقینا کسان چاہے کفر وکم لشو دی او دیوی کافران دا کسان جی دی باندې لعنت دا الله دے او د ملائکو والناس اجمعین او د خلقو ټولو اتفاقی لعنتی هغه دغه دے چې مساله او ته معلومه او هغه پټکړه خالدین فیها همیشه وی بدی کې سپک بنشي دینا عذاب ولا هم ينظرون بدایله مهلت ورکشي دویم ایسا اثبات در رسالت و هغه په دې ځای ختم کړه هغه شبهات نو ذکر کړه داغي جوابونه خو اوس ته مدد دویم ایسه په مسالې د توحید کوي نو مساله د توحید بیا راړي او دلائل به ذکر کوي په طریقې سره د ما سبقانا مخکې مساله ذکر کړي وا 15 دلایلو اوس مساله ذکر کوي او باغی باندې اته دلایل عقلیه پیش کوي وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مددگار ساسو مددگار دی یکیو لا الہ الا ہو نشتے حاجت سرگونگے بغیر دی اللہ نا او دا اللہ دے عام میں روانا والا او خاص میں روانا والا ان فی خلق السماوات والارض اس دلائل پیش گئی یو دلیل
یقینا په پیدایش اسمانونو د زمکو کې بدلیدو د شپو او د ورځې کې بدلیدل د شپې او د ورځې څه مطلب کله ورځ شي کله شپه شي دویم مطلب دا کله ورځ اوږده شي لکه د اوړي موسم کې کله شپه اوږده شي لکه د ژمي موسم کې والفلک التي او کشتیا تجری فی البحر بما ينفع الناس چروانا دریاب کی پاگا طریقہ وانی جی فائدہ رسائی خلقو تا سنورم وما انزل اللہ من السماء من مائن او پاگا کی چوری اللہ دا برنو با نو تازہ کئی بائی باندز مکا پس اوچی دونا حیات مستلزم دا سما ندے که حیات مستلزم دا سمائی بیا غزمه کې لهم آیات ثابت دی وبس فيها من كل دابة خوار کړي دی په دې کې د هر قسمه زنده سار وتصريف الرياح او چالولو د بادونو کې وصحاب المسخر بين السماء والارض او اریادو کې چې تابعداري دي په میاں اسمان او زمکي کې لآیات لقوم یعقلون خامخا دلائل دی د پاره دا قوم چای کی عقلی دا دلائل دی او چې چا کی عقلی هغه به پويږي مخکې مسله توحید ذکر کړي وا پای 15 دلایلو اوسه مسله توحید ذکر کړه او په دې باندې اته دلایل په طریقای سره ما سبقانا مخکې چې دلائل ذکر کړل نو دی ویلو فلا تجعلوا لله اندادا دلته ویو من الناس من يتخذ من دون الله اندادا هغه مضمون راواغست بعضې د خلکو نه سوق دي چای نیوي بغیر د الله نه په مثل د الله د الله غوندي صفاتونه ولا ورکي څنګه چې الله اوري وای دی عمري څنګه چې الله ویني وای دی ویني څنګه چې الله امداد کوي وای دی امداد کوي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بعض خلقنا سوق دي چي نیوي بغیر الله نه په مثل الله مینا گئی دای سرا پشان د مینا د الله مینا د الله سرا سنجدا الله په نوم باندې نظر نیاز ور کوي دای په نوم باندې نظر نیاز ور کوي سنج الله سره مینا کوي دای سره کوي سورہ شعراء آیت نمبر 97 و نبی وګورئ سورہ شعراء آیت نمبر 97 و نبی چدائی بوئی تاللہ ان کننا لفی ظلال مبین قسم بخدای منگا پا گمراہ خیارہ کی اذ نسویکم برب العالمین کلا چه برابر کڑیوئی منگا تاسو در رب مخلوقات سرا دا تسویه فی الحب و چه کما مینه دا اللہ سرا کولا نو آغی دای سرا کولا دارنگی سورة الانعام یوصل شپک دیر شمیات گوڑا 136 اتمسی بارہ اتمسی بارہ سورة الانعام یوصل شپک دیر شمیات وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وی بے دادا اللہ دا دای په خیال او دا زمونږ برخې د خاوندانو څنګه چې الله له به سجدا کولا دای له به هم سجدا کولا دا الله غوندې مینه ور سره کولا
والذین آمنوا اشد حبا لله هغه کسان چې ایمان راوړي دي نو ای سخت دی په مینا کې د الله سره د مشرکانو نه دای د الله سره دوره مینا نه ده د هغه د موحدینو مینا د الله سره زیاته ده ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب لو شرطیا یرا فعل شرط الذين ظلموا فاعل اذ يرون العذاب دا ظرف مبدل منه او استبر الذين تبعوا ذاتنا بدل مجموعات تخفیف اخروی او رؤیت نه مراد رؤیت بصری یا رؤیت قلبی نو که رؤیت بصری شي یا رؤیت قلبی معنا دا ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب کلی دې تا کسان چې ظلم وکړ کلی دې هغه کسانو چې ظلم وکړ دې کلا چې ویني عذاب ان القوت لله جميعا دا خبره چې قوت الله لره دې ټول او الله دې سخت عذاب والا اذ يرون العذاب بکلی استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا کله چې بیزار بشي هغه کسان چې دا غي تابعداري کړې شوی و دا کسان چې غي تابعدار څه مطلب پیران بعد مریدان نه بیزار شي پیران بعد مریدان نه جدا شي د پیرانو مریدان بخبلا کې مقابله شروع شي نو اذ يرى ولو يرى الذين ظلموا کلی دې هغه کسانو چې ظلم کړي وو کله چې ویني عذاب ان القوت لله جميعا دا په ځای د مفعول کې کلی دې س دا چې قوت الله لره دې ټول او الله دې سخت عذاب والا نو دای به شرک نه وکړي استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا کلا چې بیزار بکشي هغه کسان چې دا غي تابعداري کړې شو دا کسان چې غي تابعدار یا يران مراد رؤیت قلبي نو ان القوت کا مقام د مفعولینو ولو يرى الذين ظلموا کپوی دیا کسان چې ظلم کړي دي کله چې ویني عذاب چې قوت ټول الله لره دی او الله سخت عذاب والا دی دا بکلی استبر الذين تبعوا یا دا ځان لا کلام دی نو اول تخفیف دنیاوی رسو تخفیف اخروی استبر الذين تبعوا کلا چې بیزار بشي هغه کسان چې دا غي تابعداري کړې شوی و دا کسان نه چې غي تابعدار او بویني عذاب او پرې بکړې شي په مې دای کې رښتې د مینې محبت ځکه پیرو مرید او په بل ډیر مینو کړه وقال الذين تبعوا يا کسان چې غي تابعدار کاش موږ رب بیا تل دنیا ته منگ با بیزار شو داینا لگا چې دای بیزار شو زمنګا نا نن دای منگ نشي خلاصوله منگ با داینا بیزار شو یو کذالک یریهم الله واعمالهم حسرات علیهم دارنګ خید ایت الله سزا د عملونو افسوس بدای باندې وما بخارجین من النار او نو ویدی وطنگی دا ورنا دا جگڑی دا عابدینو و معبودینو دا گنو سورتونو کی ذکر کئی سورہ آراف کی سورہ یونس کی سورہ احزاب کی سورہ سبا کی سورہ سعاد کی سورہ کاف کی او انشاءاللہ بیا منگا پا بلا موقع باندے غطول آیاتون راڑا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اسرت کئی دا شرک فعلی
چارام مخری حلال اخری یا ایوہ الناس و خلقو کلو مما فی الارض حلالا طیبا خری دا غسنا چزمکا کی دی حلال او پاک حلال اموی او پاک اموی کلا کلا حلالی خو پاک نئی غنم حلال دی وچه دا پردی پٹی نے راڑے نو حرام دی پاک ندی بیا امام محمد رحمت اللہ علیہ پدی مستقل کتاب لکھلے الاقتصاد فی رزق المستطاب مبسوط کے علامہ سرخسی یو مستقل بابی خود باب القصب او پائی کہ اگر قصبونا دا انبیاء علیہ السلام دا صحابہ کرامو او دا علماء دا دی امت خی چغی با کسب کو او زان لبی حلال رزق گٹو شمس الائمہ الحلوائی شمس الائمہ دا آغا لقبو حلوا بے جوڑو لاغا بے خرسولا الحلوائی و تزکوئی ابو بکر جساس مشہور عالم چاگا تفسیرم لکلے دا آغت ابو بکر جساس زکوئی چی جساس چونی جوڑا ان کی توئی آغا با چونا جوڑو لاغا بے خرسولا دا سے خاصاف چی آغا با سپلائی جوڑو لے آغا بے خرسولے اوزان لے رزق حلال گٹ پر رزق حلال جوان تیرو سورہ مومنون کی یو پانزوستم آیات کی وئی یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا وانبیاء علیہ السلام یعنی وطابدار دا انبیاء کلو من الطیبات خرید پاکو سزونا وعملوا صالحا عمل کوئی نیک پاکو خرید و بیان نیک عملو کئی دے وہی متقی دے دا متقی تا پوسو کا خرید کم زائنا دا دا کاسب سدے دا پلار ورطا سپاتی دی لگ تا پوس دینا ہو کا چلے خرید کم زائنا تا خوئی ہو دا دا تا پوسو کا چلے دا پلار ورطا سپاتیو یا دا دا سکاسب ہو یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان متابدار کی گئی قدمون شیطان دا شیطان دے ستاسو پر دشمن خیارا دا ستاسو دشمن دے سورہ فاتر شپگم آیاتو گو رہی آیت نمبر 6 نوانتے موئیو اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوا عَدُوًا یقیناً شیطان ستاسو دشمن دے نوی نیوئی پا دشمنائے انما یدو حزبہو لیکونو من اصحاب السعیر دیرا غاڑی خپلے ڈالیلا دیر پارا چشید جہنمیانونا ستا دشمن دے دشمن واتا ہوایا انہو لکم عدو مبین انما یامرکم بسوء والفحشاء بے شک آدھا و شیطان حکم گئی تاسو تا بسوئی پاکوالو شرکیو باندی والفحشاء او پافالو شرکیو سو صفت قول راضی پا بدو خبرو فحشاء صفت فعل راضی بدکارونا شیطان بدی بدو خبرو تا لمسئی بدو کارونو تا بدی لمسئی بدو خبرو تا بدی لمسئی تا بدا حق پرستو بدو آئے کنزل باکے بدی ردی باکے بدو کارونو تا بدی لمسئی دا شیطان کار دادے او دیتا بدی لمسئی چه پا اللہ دروغ جوڑ کا زان نا پا اللہ سوایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء
بیشکا دا شیطانو کم گئی تاسو تا پا بدو خبرو بدو کارونو باندی یعنی اقوال شرکیو افعال شرکیو باندی وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون او بدی چوائی پا اللہ آج تاسو ور باندی نپوئی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ والزجر ورگئی باستدلال الباطل کلا چویل شدیتا اتبعوا ما انزل اللہ تابداریو کئی دا چرا لگلی دی اللہ اتبعوا ما انزل اللہ تابداریو کئی دا چرا لگلی دی اللہ دا ورطو آئے چا اللہ سرا لگلی دی نو دا غی تابداریو کئی قالو نوائی دی بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا بلکہ منگا تابداری کو دا غصر چی مندلی منگا پاغیبان اخبر مشران زمنگا مشران چی سکڑی دی نو منگ باغا کو تو ارتوائی قرآن و سنت تابداریو کا تو ارتوائی دا حق پرسو تابداریو کا قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا وائی دی بلکہ منگا تابداری کو دا غصر چی مندلی منگا پاگی باند اخبر مشران زمان مشران جس کول منگ باغا کو منگ داغی تابداریو بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا بلکہ منگا تابداری کو دا غصر چی منگا مندلی دی پاگی باند اخبر مشران زمان مشران جس کڑیو او دیر توی اگا تقلید جامد دیر توی اگا تقلید باطل یو دیر تقلید مضموما یو دیر تقلید ممدوحا تقلید مضموما چه تابداری کے دبل پا بدو کارونو کے پنارواو کے تقلید ممدوحا چه تابداری کے دبل پا خو کارونو کے پا صحیح لارا روان دے او تا دا آغا تابداری کے دا آغا اصول لغاڑی تا اچولی دی آغا خو اصول لغاڑی تا اچولی دی او پا آغی باندے روانی دی توی تقلید ممدوحا دی صرف تقلید لفظ راوالی نور مضمومہ و ممدوحہ بیان ذکر کئی فتاوہ اللجنا کما چه در ریاض نوزی نو پاگی دا علماء و دا عرب و دسخطون دی آگئی دا تقسیم بکی کڑے دے اور بیا آگئی نمونی پیش کئی دا تقلید پٹولو کی اولی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آگا ذکر کڑے دے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ویلیو لَقَدْ زَانَ الْبِلَادَ وَمَنْ عَلَيْهَا امام المسلمین ابو حنیفہ بِأَحْكَامٍ وَآثَارٍ وَفِقٍ كَآيَاتِ الزَّبُورِ عَلَى الصَّحِيفَةِ فَمَا فِي الْمَشْرِقَيْنِ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا بِالْمَغْرِبَيْنِ وَلَا بِكُوفَةٍ يَبِيتُ مُشَمِّرًا سَهْرَ اللَّيَالِي وصام النهار لله خيفا فمن كابي حنيفة في علاه امام الخليفة والخليفة رأيت العائبين له صفان خلاف الحق مع حجج ضعيفا اسی اگدا اشعار ویلیو آخر کوئی فلانت ربنا اعداد رمل علا من رد قول ابی حنیفہ چه پا زداو پا اینات دا امام حنیفہ قول رد کئی پاگئی دلانتی اشعار دا سے انداز واندی ویلیو چه پا زداو اینات واندی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اقوال رد کئی نو پاگئی باندی لانتی چه امام ابو حنیفہ بدوئی زمانگا مرگر مولانا امداد الحق سیب د شوی
یو زمانہ کې دا مسله ډیر زور شور کې وا نو هغه اشعار لیکلیو خذ التقلید یا للعقول شفاء مستدیما لسؤلی تقلد مذهب النعمان دوما فهذا شرع اقوال الرسول د امام ابو حنیفه تقلید کا لاغا اقوال شرع دا اقوال دا پیغمبر دا انادو ابی حنیفه تداو جهلن تجنب من حنیدن او جهولی دا امام ابو حنیفه سر اناد دا خو جہالت دے تعرب من بحار خبیر دهرین امام بارین سقطن ودولے فرحمت ربنا رب کریم علا من شد اربعات الاصول دا اللہ رحمتون دی پاگا چاگئی اگا اصول اربعہ اگا مقرر کردی دی آسری کتاب والحدیث ضیاء دهرین لنشر النور من غیر الافول کذا الاجماع رابعها قیاس فهذا الكل يكفي للوصول فتوبى للمقلد في وصولين الى المقصود كالجمل الذلول دلائل عندنا مستشرقات تقلد في الفروع مع الدليل فوا اسفا على من غاب شيئا ولم ينظر الى غرر النقول فلعنة ربنا لانا بليغا على ارباب شر مستدير الهي نور الاحناف ترى مليكي ملجئي مولا القبول زکا زمانہ کی اوتان رات کڑیو دا تقلید او اغی بیا جوابونا کڑیو من تقلید ائماو کا کهو نو آپ دی نکو چی اگر لا عاقلون دی او لا یحتدون دی بلکہ اگر عاقلانون دی آئی بسام لارم روان دی او تقلید تسلیم و قول الغیر بلا دلیلین نو دا بلا دلیلین سا دانا چی اگر سخا دلیل نہیں بلا دلیل تسلیم زر لگی چه منل بلا طلب د دلیل نا چه تا دا اغنا طلب د دلیل نگه با داغو اصول دی امنل نو منگوائی یا با مجتہدی یا با مقلدی یا با متبع الحوائی دی دریو که با یو خامخائی یا با مجتہدی نو اصول دی اتحاد دیوا دا قرآن و حدیث نتا اتحاد سنگا کی او یا با مقلدی نو یا با مقلد یوازی یا امام او یا با دار چا مقلدی نو یا با متبع الحوائی خپل خواهش پسی بروانی ما چه خواهش دی سوئی نو تباغا مانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلا چوے دشی دیتا تابداریو کئی دا چرا لگلی دی اللہ وائی دی بلکہ منگا تابداری کهو دا غصہ چی مندلی منگ پائی باندی خپل مشران اگر چی مشران دا اللہ یاکلون شیعا نپوی دل پیس شی باندی ولا یحتدون او نپسم لار باندی روانو دا دوی وی یو چې عقل پکې نو دویم په سملار نو روان نو دا یې غیب سره روانو مثل الذین کفروا یعنی مثلو کا یا محمد ومثل الذین کفروا کتاب سیبوی کی سیبوی رحمه الله وی مثلو کا یا محمد ومثل الذین کفروا مثال ستائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او د هغه کسانو چې کفر کړی دی دا څه دی کما صلی الذی یانقو پشان دا سړی چې هغه आवाज کوي هغه ستا چې غیناوري مگر بلنا आवाज سمون بکمن غمیون فهم لا یاکلون نو کان دی دی ګونیان دی اعلان دی دی نو دای کیا عقل نشتا
یا ایو الذین آمنو و مومنانو خورای د پاک واغنا چې منګا رزق درکړې تاسو لا وشکرو لله او شکر با سید الله خورای پاک چې الله درکړي خو شکر د الله او باسا نعمت د الله داغي شکریا ادا کول پدې الله خوشاليږي ان کوم ایاو تعبدون کای تاسو دی الله ته عبادت کوونکی انما حرم علیکم المیتۃ والدم اسرت کای د شرک فعلی بیشکا حرام نه پتا سبحان خوراک د مرداري والدم وینا ولحم الخنزير وخل الخنزير وما ویل به لغیر الله او کلمه جواز ذبیحه نو سمطلب ذبیحه آرام ده او کالوائی پراٹی نو بیا خیر ده نه دا غی او قسم ذکر کی اعلال په لغت عرب کې په معنا د ذبح نه راغلی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ذکر کړي اعلال در لغت عرب به معنی ذبح جانی آمدا اعلال په لغت عربی کې په معنا د ذبح باندې اس ځای کې نه راغلی نو او الا معنا س احللت بالهلال عرب وی احللت بالهلال چغه میکړه چې میاش آغا دا میاش میولی دا نو ما چغه کړه چې میاش آغا دا استحل الصبيو چغه کړه ماشوم نو اعلال په معنا د आवाज کولو معنا دا وما اهل به لغیر الله هغه کلمه حرام ده چې आवाज شپاغي باندې د بغیر د الله یان څه مطلب چې دا ویل شو چې دا د بابا منختا دا د بابا یو لسمه نو هغه کلمه حرام ده پاتشه نو هغه په طریقه اولاد سره حرام شو شی په طریقه اولاد سره بیا حرام دي او دانی صورتونه دادی یو دادی چې او شی متعین دی او تاوی چې دا زما دا ګډ دا پیسو چې هغه موږی ته تړلې توای که زپاس شو ما زما کارو شو دا ګډ دا پیسو دا مزه بابا په نوم باندې علالوم دا د بابا په نوم نظر شو اوس تا ته پته ولګی چې دا کی دغه غلطه وا تا توبه ویستا توبه دې بخبل زایدا خود دغه شی دا ګډ دا پیسه دا بیان علالی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی حرمت درو سرایت کرد دیگر بذکر نام خدا حلال نمی گردد مانی دسگ و خوب حرمت پدی کی سرایتو کو او بیا دا پنوم دا اللہ نا حلالی گی سنگ جسپے او خنزیر پا کلمہ نا حلالی گی نو بیا پا آگا چاڑا راخ کے او چرتا بے خاخ کے دغه هغه بیا حرام دی یو داده چې شی متعین نه دی لکه تا پتا نه وا او تا وی چې زبا د بابا په نوم باندې او لسمه ورکوم که زما کارو شو زبا ګډا لالوم پیسبا لالوم که زما کارو شو ستا کارو شو یاو نشه خو تا تا پتا ولګی دا چې دا عقیده غلطه وا توبه دی ویستا ګډو پیسه نه دی حرام ځکه معلوم نه دی تا متعین کړي نه دی نو په دغه صورت کې چې متعین کړي دی نه دی بیا ګډ پیسه نه حرامي ځکه معلوم نه دی متعین نه دی
حلوا پراټي وي نو هغه حرام دي. دا هر سلمان یو روایت الکفایا فی علم روایت کې خطیب بغدادی نقل کړي. الکفایا فی علم روایت خطیب بغدادی 185 کې آغاز ذکر کړي عن طارق ابن شهاب عن سلمان قال مر رجلان على قوم لهم صنمون ادوا تنا په یو قوم باندې تیر شو چې دا غي درگاهونه و هیڅوک به پاګې باندې نه پرې خدا تر سوچاغه به منختنو ورګړي. فقالوا لهذه ما قرب یو تن راغینو هغه دیوی نظر پیش کا هغه ورته ویلې سایندي شیون ما څنګه څه شي نشتا من جوران ورته وی قرب ولا ذبابا نظر پیش کا اگر گیو مچی هغه مچونی و او یې ورته دا د بابا منختا چې کله هغه مرش الله هغه جهنم ته ولېګو چې تا به زمانہ د بل چا په نوم منخته ورکولې چې بل راغی غته وی نظر وګورځو هغه ورته وی ما څنګه شي نشته وی مچونی وا هغه ورته وی ما ګوندو له تقرب دون الله شیئا زبیدا الله نه د بل چا منخته نه ګورځو ما فضربون کو ودخل الجنه اغله سټ په تور باندې وو هغه الله جنت ته ولېګا د یو مچ پوجا او دای د الوا د اچکه په سریخه ده بابا لازم د سوکانو. سوره مائده 3 آیات وګورئ الدوی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما الا لغیر الله به او هغه چې आवाज وشو بغیر د الله نه پاغي چې دا د بابا منختا والمنحنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما كل سبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب او هغه چې حلال شو په درگاہونو باندې وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسقون دا کارونه ستاسو دی پلیت دغه سیزونه دی پلیت آئی تے پلیتو اگا حرام دی پلیتی دارنگیم دی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 90 نبیو گو رئی چه دا بابا منختا پیشوا داویل شو دا بابا منختا دے بوئی پیر سیب سغزو چه خورده اخرو و خورده ندا بول دی پلیت دی سورہ مائدہ آیت نمبر 90 یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والانصاب وڑل درگاونو تا والازلام او قسمت معلومول بغشو باندے ریسو من عمل شیطان یو دے نجس او یو دے رجس نجس آگا پلیتای دوئی چی بوئی تے نزی ریجس آغا پلیتای دوئی چی بوئی دیزی دل دی ریجس وی لکا بول ریجسو من عمل شیطان و دا بول لی من عمل شیطان دا عمل شیطان دا بول لی سٹھد شیطان فجتنی بوہو زان اساتید دینا لعلکم تفلحون خامغا شیبتاسو کامیاب اللہ وی زان دینا اساتید دارنگی سورہ انعام کی یوصل یوشتم او یوصل بیزسل ویختمایات سورہ یونس کی یوکم شپیتم آیات سورہ نحل کی یوصل بیلسم آیات او سورہ حج کی دیرشم آیات چه اللہ وی دا پلیت دی زانتے نہ اساتی قرآن کی مور سارا نکاح تا یو دل حرام ویلی دی
او د بابا منختا یو لسما الوا پراٹی وزای قرآن کی اگی تا حرام وئی او اللہ وئی بول دی گندے زانتے نو ساتا اب یام دی اڑم دیا دا خوردا دا وئی دا بابا خوردا دا وما ویل بی لغیر اللہ فمن استران سوچ محتاج کش غیر باغ نوی نافرمانی کے ان کے دا اللہ ولا عادنا نوی دا حد نتیرے کے ان کے فلا اسمالین نشتے گناہ پدا مری او دا خوراک سے نشتے دا مخمسی حالت دے نو دورا اخرى چه سادی پی رئیسان شی او دا پٹولو امتونو کی حرامو ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربانا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ او زجر ورکی چو دا مسئلہ خودیرا مشکل وا گران وا من جوران بدی وجنی او تا مسئلہ پتا نکی یقینا آغا کسان جائی پتائیو آغا چرا لگنی دیا اللہ من الکتاب دا قرآن نا و اشترون بی ثمن قلیلا ورکی بدی باندی دا دنیا لگا اولائکا ما یاکلون فی بطونی من النار دگا کسان چی دی نا چاہی پگیڑو کی مگر اور ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ خبر باؤن کی دی سرا اللہ پرد قیامت ولا یزکیم نبپا کی دی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دَيْنَ دَي عذاب دردناک گورا سوک منی پی بیوکڑل چھے در دو کارا کڑیو یوی دا اللہ کتاب خرس کڑے ہو او پاگی باندی دولت آغستے ہو دویم دا چھے مسئلے پٹا کڑے ہوا نو دو عملو او داغی سلور سزاگانی ذکر کڑے دکا دا عملو نا دیر ناکارو یو عملو ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ادویم عمل ويشترون به ثمنا قليلا داغی سلور سزاگان یو اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دویم ولا یکلمهم الله یوم القیامه دریم ولا یزکیهم سلورم ولهم عذاب علیم او دید دے عذاب دردناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دا کسان دی چې ورګه گمراه لرا په مقابله د هدایت کی او عذاب په مقابله د بخنی کی فما صبرهم علی النار نو سلو شه دې چې صبر کې دای لرا پور چې دای ور ورګه عمل دا اور شروع کا ذالک بیان اللہ نزل کتاب بالحق دا دے دو اجنا چھ اللہ را لے گلے کتاب بالحق یعنی لئزار الحق اللہ را لے گلے کتاب دا پارا دخارا کلو دا حق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ یقیناً کسان جائی خلاف کب کتاب کی لفی شقاق بعید آئی دب خلاف لرکی دا حقنا دویم ایساد صورت ختم کرا اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پائی کی دفت شبہات تساو چونکہ دوئی سے ختم کرے دورست را روانی دی نو بیائی منس کے دعوت توحید راڑا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ او دلائل ترا قیسر ما سبقنا مخی پینز دلائل اقلی اسے ات دلائل اقلی راڑل او مخی سمرز دلائلو فلا تجلو للہ اندادا ندل دی زجر بے شرک وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا او بیا تبریت عابدینو او دا معبودینو او بیا رد شرک فعلی ہوگا او زجر ورک آگا چاہتا چگئی مسئلہ پٹائی
او مساله نخکاره کوي نو هغه له زجر ورکو سبابا ان شاء الله درې مې شروع کو سبحانك اللهم